محترم علماء کرام ورونه السلام علیکم ورحمت الله. ورونو یو سوال لا پیدا شوی دی چا پوښتنه رانه کړې خو زه یې په مقصد نه پوهېږم. دغه یوه ښځه ده چې مور ده، د دې دوه لورګانې پیدا شوي دي په یو ځای باندې، خو دواړه سره خپله کې نښتي دي. د یوې م یو لاس شته، د بلې م یو لاس شته، خپې م جدا دي، سر م جدا دی، خبرې م جدا دي. د یوې نوم حنا ده او د بلې نوم چې ده دا سبا ده. نو په مرور د وخت سره دا پیغلې شوې، ډاکټر ته چې لاړه ډاکټر ورته وایي که په دې ځای کې موږ دا سره بېلوو نو بیا دا مړه کېږي او دا مړه کېږي، نو فلهذا دا مطلب جدا کېدلی نه شي. اوس دا پیغلې شوي دي غواړي چې واده وکړي. اوس سبا وایي زه واده کوم، د حنا دپاره څه حکم دی؟ ځکه چې که یو مېړه کوي دا خو دواړه خویندې دي، او که بېل بېل مېړه کوي هغسې کېدلی نه شي. نو د شریعت په رڼا کې که کوم ورور ته معلومات چې د کتاب حواله هم ورسره وي، نو که ماته د دغې په باره کې معلومات راکړي چې دا بېلېدی هم نه شي، د یوې مور زامن دي، لورګانې دي، او یو سړي دپاره خو دوه خورګانې جایز نه دي. نو اوس به د دوی په شرط کې د واده حکم څنګه وي؟ او بله دا ده چې داس خیالي سوال نه دی بلکې دا یو حقیقت دی. تاسو یې عکس کتلی شئ چې دوه خورګانې دي په یو ځای سره نښتي دي او د دې د جدا کېدو هیڅ امکان نشته. نو په شریعت کې د دوی دپاره د واده حکم څنګه دی؟ دا څنګه واده وکړي؟ یعنې یو مېړه وکړي او که نه بېل بېل مېړه وکړي. نو که په دغې رابطه هر ورور سره معلومات یې الله عمر کې برکت واچوه، ما ته لږ معلومات راکړئ. جزاک الله.